خواجه سرانه سرخ رایل او په هغه باندې ډزې کړې وي هوایي. دا یو غټ ګروپ ته د صوبې په لیول باندې ګروپ ته او هغه دلته به ګرځېدل او دا نیچنګ مې کو د چانه موبایل اغستې د چانه 100 د چانه 200 فشار او مردان کې په هغه باندې د سنیچنګ چې د 392 کې الته اف ای آر شوی دي. هغه اف ای آر په هغه باندې پای کې د مفروران دي. هغه ګروپ چې دی هغه گرفتار کړلو. دا غونه یو کرولا موټر کار، یو پستول، 30 بور موبایل او بقایا من 10000 نقد روپۍ دا غونه ریکور شول. یو سورونه دا اطلاع وا چې زمونږ په سیټي ایریا خاص کر تانا بند په ایریا کې دا چوری چکاری واقعات کیږي او هغه باندې زمونږ جناب ډي پی او صاحب او ډي جی صاحب چې په سختۍ سره ایکشن واغستو چې په هغه کې بیا زمونږ اس پی سیول ورسوات او زه اسی چو جان عالم خان او دا سره د تانې سټاف هغه باندې موږ کاروایي شروع کړلې. چې په هغه کاروایانو کې الله پاک موږ ته کامیابي نصیب کړله چې د پېښور نه څه ګروپ دلته کې راغلی و او هغه دلته به ګرځېدل او دا سنیچنګ به کوو، د چانه موبایل اغستې، د چانه 100 د چانه 200. نو هغه ګروپ چې دی هغه گرفتار کړلو. هغه ونیول. د هغونه یو کرولا موټر کار، یو پستول، 30 بور او موبایل او بقایا من 10000 نقد روپۍ چې دا غونه ریکور شول. بیا چې دا غو ریکارډ من وکړ پېښور او مردان نه، نو د پېښور او مردان کې په هغه باندې د سنیچنګ چې دی 392 کې الته اف ای آر شوی دي. هغه اف ای آر په هغه باندې پای کې د مفروران دي. بیا د دې کې د یو ملزم چې دی هغه چې دی شهزاد هغه باندې دلته په کانجو کې یو اف ای آر شوی دی چې د خواجه سرانه سرخ رایل او په هغه باندې ډزې کړې وي هوایي. په هغه کې هم په هغه باندې اف ای آر شوی دی کاجو پولیس سټیشن کې چې هغه کې هغه شهزاد چې هغه مفرور وو. نو په دې کې سم ملزمان چې دي نو هغه د مختلف قانونو هغه مفرورانو پر سنیچنګ کې او دا یو غټ ګروپ ته د صوبې په لیول باندې ګروپ ته. نو دا ګروپ چې په دې کې الله پاک موږ ته کامیابی نصیب کړل او هغه موږ گرفتار کړل. دا ملزمان چې دا 15 ملزمان دي او دوی چې دي دو نور څه کار نه دی، خو بس دغه د چانه موبایل اغسته، د چانه چې دی نو پیسې اغسته او په دې باندې بس دو په پېښور کې هم دا کړي دي، په مردان کې هم کړي دي او په پینډۍ کې هم کړي دي. زه په ځای باندې هغه ریکارډ چې دغه ټولو ته موږ راغونډ کړی دی. بالکل هغه کې چې دي نو بالکل دو سره چې کومه تماچه وه، کوم ګاډی به استعمال او هر څه چې هغه بالکل هغه پیسې چې دي موبایل هغه ټول ریکور کړي او مزید تفتیش روان دی. د دې نه علاوه زه خپل قوم ته او خاص کر سټي ایریا کې چې زمونږ کم باشنده دي نو هغه ډېر زموږ دپاره قابل قدر او قابل عزت خلک دي. چې چا په محله کې هم داسې خلک راځي چې هغه ګندګیر دي، هغه هغوی نه پیژني او د هغو څه بیک ګراونډ هغو ته نه معلوم، نو برای مهرباني هغه د پولیس سټیشن ته په څه نه څه طریقه باندې اطلاع ورکوي. نور د هغې کلیر کول، د هغې ویریفیکیشن کول دا زموږ کار دی، دا زموږ ذمهواري ده. خو په دې کې د عوامو ذمهواري چې کومه ده هغه دا ده چې دا یو ګنجان آباد علاقه ده، خار دی او د ورځې پکې څوک ځي او څوک راځي کوارټرو ته، پلازو ته، هاسټلو ته. مهرباني دی وکړئ موږ د هاسټلو ته چې کوم هاسټلو کې د دې وارډران دي یا مالکان دي یا داسې پلازي دي د هغو مالکان دي، د هغې منیجران دي یا نور داسې ځایونه دي چې هغه کورونه دي او د کورونو مالکان دي، څوک چې کورونه په کرایه باندې ورکوي نو کایندلی مهرباني دی وکړي او هغه د هغې رجسټریشن کوي. دا یو قانوني عمل دی او هغه دا قانوني عمل چې هغه پوره کړي نو موږ د هغه سړي د متعلقه تانې نه د هغې ویریفیکیشن وکړو چې دا سړی څوک دی، د کوم ځای نه راغلی او څه راغلی او په څه نیت باندې راغلی دی، غل دی، ډاکو دی، بل څه دی. نو کایندلی مهرباني موږ دا وایو چې که داسې خلک راځي د چا په محله کې اوسېږي، ګندګیري، هغه منشیات خرڅوي، ایس خرڅوي، داسې نور غلط عملونه کوي چې یاره ګاډي پټوي کر یا داسې سنیچنګ کوي، نو هغه ته پته نه او هغه راغلي او هغه په دغه محلو کې پاتې کېږي نو سبا دغه محلې والو ته هم نقصان رسولی شي. مهرباني وکړئ او موږ ته بر وخت اطلاع راکوئ. دا نن موږ ته یو زموږ مخبر انفارمیشن راکړو چې یاره دا ګروپ چې دی نو دا راغلی د بند په علاقه کې موجود دی ګرځي. نو موږ د کابل اډې او چې یاره دا یو 86 کروله موټر دی په هغې کې دا ټول موجود دي، څه واقعې راغلي دي. نو موږ چې بر وخت دا وکړو کاروي وکړه د کابل اډې سره دو په دې ګاډي کې ناسو او دا موږ بر وخت باندې مخبر په نشاندهی باندې چې هغه موږ ته وکړو او موږ گرفتار کړل.
او ریکوري متوقع تماچه هم ترې ریکور کړه پیسې او موبایل وې د دوسرا دغه موبایل هم کې دی چې دا سنیچینګ